بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله کې باباس فرید وسید تاسو په بار کړی موږ وسلته وو وسې به کو تنگ بشو ورته واسترا بارخ شو دی ان ابها درر راولنده تنظم یا تنظم ببنان البيان وأظهر زهر تنصر في أردان الأذهان حمد مبدع نمر پورا دی ترجمه دی وکي به رست به دوباره ترجمه کوو سیاسي لفظي کوو ان ابها درر یقینا خيسته کلمات چې د ملغلرو په شان دي ان ابها یقینا خيسته درر کلمات چې په شان د ملغلرو دي داسې ملغلري تنظم ببنان البيان چې هغه پیلل کیږي په بندونو د بیان چې په شان د ګوتو تنظمو چې پیلل کیږي دا کلمات ملغلري کلمات پیلل کیږي ببنان البيان په بندونو د بیان چې په شان د ګوتو بیان دی وأظهر زهر او یقینا هغه خيسته غونچې د ګلونو وأظهر زهر او یقینا هغه خيسته کلمات چې په شان د ګل د غونچې دي داسې غونچې تنصر فی اردان الاذهان چې هغه شیندل کېږي په نستونو د ذهن کې چې په شان د کپړو ذهن د لباس په شان ذهن راځي د ترجمه به چې رسته زو کوم ان شاء الله به پوهه شي تاسو ټول برګورې ټول استعاری تعریف کو استعاری اقسام ذکر کو او بدلته استعاری پټ کو ښا ځکه استعاره په لغت کې طلب العاری ته ویل کېږي یو شی په سوال اخیستل استعاره په لغت کې طلب العاریه مبخل چې تاسو وکړي دی پیږي په روسان څه ویل استعاره په لغت کې طلب العاریه او په اصطلاح کې تشبيه الشيء بالشيء من غير ذكر من غير ذكر حرف التشبيه تشبيه الشيء بالشيء من غير ذكر حرف التشبيه تشبيه الشيء تشبيه ورکول دی شيء بالشيء بلشي سره من غير ذكر حرف التشبيه بغير ده حروف التشبيه ده ذكرنا زيد أسد زيد أسد ده رأيت أسدا يتكلم رأيت أسدا شير مولد خبري كولي شير خبري كيسا سړی یادېږي سړی تشبیه د شعر سره ورکړه او کل اسد نه دی ویلي بغیر د ذکر دار په تشبیه نه لغت کې څه ته ویل کېږي استعاره طلب العاریه په سوال یو شیخ استل او په اصطلاح کې تشبیه الشیء بالشیء من غیر ذکر حرف التشبیه په دې ورسېده دا خو د استعاری لغوي اصطلاحي تعریف شو به ولې چې استعاره په څلور قسمه معنی ده ما د متوجي شکا لیکل به ورسته کې څو قسمه څلور مکنیه یادېږي ته کفایل لري کومه خنه مو باندې بوج کیږي مکنیه بالکنایه مرتوي مصرحه حقیقیه مرتوي او تخیلیه او ترشیحیه مرشحه مرتوي څو شو څلور مکنیه مصرحه تخیلیه ترشیحیه ونرسل دیوه ترشيحية مرشحة طيب تعرفونه وكو استعارة بالكناية مكنية شاتوي ذكر المشبه وإرادته وقتو کی ویو ذکر د مشبهوي دینه مخکې تاسو مشبه به لګو پیژنې یا وخی ریسب دی شي تشبیه چې بل شي څه ورکړي شي دا چې تشبیه ورکړي شي هغه ته مشبه وي
چا سره چې ورکړي شي هغه ته مشبه به وي. لکه ګوره زید کالاسد، زید مشبه، او کاف چې د کاف د حرف تشبیه او اسد چې دا مشبه به دي او د کار ته څه وي تشبیه ورته وي. څلور اصطلاحات شو. مشبه مون پیژندل مشبه به مسرزي اوله کوم استعاره وا مغنیه تعریف څه دی ذکر د مشبه وشي او مراد هم مشبه او ترک د مشبه به. ذکر د چا وشي مرادم او ترک د مشبه به. لکه مثال رأيت الأسد في الحمام، رأيت الأسد يتكلم، ازمري مولد خبرې کولې. ما څه ویل مثال موران خدای مثال نه دی. مثال ادارې فإذا المنية أنشبت أصفارها، او کله چې مرغ خپل پنجې خخې کی. نو ګورې اذا المنية ذکر د منی مرغ دی دا مشبه ده او مرګ مشابه کړي د حیوان مفترس پنجو والا زناور سره. هغه کلام کې شته نشته کنه. ذکر د مشبه دی منی او مراد هم مرګ دی، مراد مشبه ده او مشبه به چې د حیوان مفترس هغه نشته. ذکر د مشبه مراد مشبه او ترک د مشبه دې د څنو ملي کیږي مکنیه. پکورې د قانون ذکر په کلام کې اصل کې مشبه به کا چې کله مشبه به نشته نو مکنیه پټه ورته وي. پټه مشبه به کې نشته. تعریف زده شو. مثال یې څه ویدل منیه نو منیه پټه ده او ما منیه مشبه ده مشبه به نشته او مراد ګره مرګ دی. دا مې ذکر. دویم مصرحه دې څه تعریف دی ذکر د مشبه به الته وسو ذکر د مشبه به نو مصرحه ده کوم مشبه به شته. ذکر د مشبه به او مراد مشبه او ترک د مشبه. الته مراد مشبه دلته مراد مشبه. الته ذکر د مشبه دلته مشبه به بس تقلق سن فرق دی. مصرحه چاته وي ذکر د مشبه به مراد مشبه ترک د مشبه. اروي کړي لنن تعریفونه دي. اولنې تعریف بس کې ذکر المشبه و ارادته. ذکر د مشبه او اراده مراد مشبه. ا دې بلې بس ذکر المشبه به و اراده المشبه. وين شرط مثال به سي رأيت زيدا رأيت اسدا يتكلم وازمري مولد خبرې کولې. بس وګورئ دلته رجلا اسد دی سړی مولیدلو چې د زمري په شان دی نو ذکر د اسد دی مشبه به ده او مراد ازمري نه دی. ازمري خبرې کوي څه مراد مشبه ده زید مراد او ترک د مشبه دی. وینه شلې بي اولنې تعریف ذکر د مشبه مراد مشبه ترک د مشبه به. دویم ذکر د مشبه به مراد مشبه ترک د مشبه. او درې مصدر مخینته اسانه ده. تخیلیه چاته وي د مشبه به لوازمات مشبهات ثابته ول. مشبه به سره کوم شي نه لازم دي لازم هغه کې یو لازم مشبهات ثابته. نو لن تعریف به څه کوي د مشبه به لوازمات ثابته ول مشبهات. لکه تاسو مثال کې وګورئ فإذا المنية أنشبت أصفارها. دا اصفار د نوکان د خود زناوري کنه زناور سره لازم حیوان مفترس هغه چاته ثابت کړه منیه ته د مشبه به لوازمات او منیه ته ثابت کړه. څه به وس تخیلیه څه تعریف دی د مشبه به لوازمات ثابتول ټول نه بعض لوازمات سره ټول بعض ځان شو. لکه فإذا المنية کی چې انشبت اصفار ثابت کړ منیه ته الان کې مرغ خونو کان نه پنځی نه در چای زناوري مرته ده. او څلورم دا انتهایی اهم سبق دی ډېر وخت پورې چلیږي ګوره کدا نه پیګو دا زه به بیرسته څو تاسو به نه رسې. دریم نمبر ترشیح یا څلورم دې څه تعریف دی د مشبه به مناسبات مشبهات ثابته ول لوازمات نه
هغه مناسبت شي لکه د پنځ سره دا مناسبه را چې خخې کی کنه انشبت خخې کړي انشبت د مشبہ به لو مناسبات انشبت ده هغه منیه ته ثابت کړه کوم یو شولا ترشیح به دا وکړي اولنې مکنیه ذکر د مشبہ مراد مشبہ ترک د مشبہ به مثالی فاذا المنيه انشبت ذکر د مشبہ دي چې منیه ده مراد مشبہ دي چې منیه ده او ترک د مشبہ به دي چې حیوان مفترس ده پنځو ور حیوان دیم مصرحه حقيقيه ډول نمونه دي ذکر د مشبہ به تصریح شوی مراد مشبہ ترک د مشبہ مثال به سي رايت اسدا يتكلم اسد مولد مشبہ به ده زمره خبرې کولې شي تکلون بدل کیږي دا په قرینه د چې زمرین ده مراد او تخیلیه د مشبہ به لوازمات ثابته والمشبہ ده ترشیح یا د مشبہ به مناسبات ثابته والمشبہ به مشبہ ده څو برات تیر کی په یاد وان ودرېګا استعاره په لغت کې طلب العاریه او په اصطلاح کې او استعاره مکنیه چاته راځي اوس دلته بیٹکو تاسو به څنګه مزه درکې وته وګورئ لکشن ان ابها درر ان ابها یقینا خیسته ملغلری دلته ذکر د درر دی او دا درر مشبہ به ده مراد ته څوک دي دا کلمات مشبہ بر وګورئ کلمات مشبہ درر مشبہ به اوس وګورئ ذکر د مشبہ به ده کنه ده او مراد د مشبہ کلمات مراد دي او ترکم د مشبہ کوم یو شولا مصرح شولا دیم نمبر ذکر د مشبہ به رايت اسدا نغيب شان مراد مشبہ ترک د مشبہ کوم یو شولا مصرح شولا او ملغلل سره ابها خایسواله لازم وي څور سره لازم وي خایسواله ثابت کو کلمات ہوتا د مشبہ به لوازم چې خایس ته هغه ثابت کو مشبہ تا کوم یو شولا نو ابها کی تخیلیه شولا دررن کی مصرح شولا او ملغلل سره مناسب سره چې و پیلل شي نو تنظمو دې کی کوم یو شولا ترشیح یا شولا نه رسې دا تاسو د غم بکې اجرام چالو شو مخې سره پیږي مخکې راځي په دې پوه شولې درر کې کوم یو مصرحه یعنی ذکر د مشبہ به مراد مشبہ او ترک د مشبہ ابها کې کوم یو مشبہ به لوازم مشبہ ته ثابت ده تنظمو کې کوم یو ترشیح ته پیږي وګدا کنه چې پیږي او بغدي ثواب نه ورمخه مخکې راځي به بنان البيان کې وګورئ مولوی صاحب ذکر د بیان دی او دا مشبہ ده وره ذکر د شاده بیان او بیان مشبہ ده مشبہ به څوک د غوتی ذکر د مشبہ مراد هم مشبہ ده بیان او ترک د مشبہ به دی کوم یو شولا اوله شولا اوله ذکر د مشبہ مراد مشبہ ترک د غوتو ورشتل تا کوم یو شولا او غوتو سره بندونه لازمي کې نه نو بنانه ثابت کړه بیان لا مشبہ لا مشبہ به لوازمات ثابت کړه به کوم یو شولا تخیلیه من رسیدل
او نظم ګوتو سره مناسب دی پیلل لوازمات د مشبہ به مناسبات د مشبہ به مشبات ثابت کومه شو ده ترشیحیه په بنا رسیدل کنه درر کی کومه یو مصرح ابها کی او تنظمو کی ترشیحیه او البیان کی مکنیه او بنان چې ولا ثابت کړه تخیلیه او بیت تنظمو کی چې دې سره ولګي ترشیحیه مخکې راځي لکه پریکټیسم به وشي کنه واظهر ظهر دلتم واظهر ظهرن مراد کلمات دي خسته کلمات ظهرن کلمات مشبہ او ظهرن مشبہ به غنچه د ګل مشبہ به ذکر د مشبہ به دي ظهرن دې کنه دي او مراد مشبہ د کلمات او ترک د مشبہ کلمات لري کوم یو شولا ذکر د مشبہ به دویم نمبر شولا مصرحه نرسي بي او ازهر خاص دار ګل سره لازمي لوازمات د مشبہ به ثابت کلمات ہوتا مشبہ تا کوم یو شولا تخیلیه او د ګل سره پرانستل نه شیندل خلک شیندي کنه چې کله د خیر سره بل واده کوم به ماما باندې ګلونه شیندل نو تنصرو ګل مناسب د ګل شیندل دغه ثابت کړه کلمات ته مشبہ به مناسبات مشبات کوم یو شو اسنه بیږي ورسېدلې په لګ په سنور مخکې شي اخیری او اخیری په دې کې څه الریډي سبق کلیکيږي اردان الاذهان دلته اذهان مشبہ به ده مشبہ ده اذهان او مشبہ به لباس ته کپڑے ذکر د مشبہ مرادم مشبہ او ترک د مشبہ به کوم یو مغنیه ولا او د لباس سره که تاسو خېلی نستونی لازمي کپړو سره لوازم د مشبہ به چې نستونی دي هغه ثابت کړه اذهان وتا مشبہ تا کوم یو تخیلیه او کپړو د لپاره تنصر خریدل کپړو د لپاره مناسب دي دای ثابت کړه اذهان وتا ونه رسېږي دا برابر ټول سباوري چې ترجمه کوم ترجمه دا وکړي بسم الله کې کوم قصه پرې خو د لمات ویلو غنه وسمال ته وسامي کې وکړل چې به کوله به بوج کېدلو ښا او کچا ارمانو به وسامي ولنه د موسو کې به تتیر کېده ان بهادرن یقینا غ خيستا کلمات چې په شان د داسې ملغلور دي خيستا کلمات چې په شان د داسې ملغلور دي تنظم ببنان البيان چې هغه ملغلري هغه کلمات چې په شان د ملغلور دي داسې ملغلري چې هغه پیرل کیږي په بندونو د بیان داسې بیان چې د ګوتو په شان دي واظهر ظهر او یقینا هغه خيستا کلمات چې په شان د خيسته باغچو د غنچو د ګل دي داسې غنچې د ګل تنصرو فی اردان الاذهان تنصرو چا شندل کیږي فی اردان الاذهان پنستونو د ذهن کې داسې ذهن چې په شان د لباس ته صرف شکلک نه غته ذهن دا شریدا دا کلمات برابر الکشن پیزان په عبارت وایو کو د ابها د ملغلرو په شان خيسته کلمات او د غنچې د ګل د غنچې په شان خسته کلمات دا څه دي حمد مبدین دا د ناشنا پیدا کون کی ذات حمد دی بس یعنی موږ داغه حمد وایو داسې حمد چې په شان د خسته ملغلره دی داسې حمد چې په شان د ګل د غنچې دی بس دی